الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه قرآن عظیم شان کی اللہ رب العزت فرمائی کم خلق تا چی دا آخرت پا ورز باندی دا عمل ناما پخی لاس بانی میلاو شولا نو دغا سڑے بچگی وی وائی با چی اے خلقو راشی زما عمل ناما الولی زما په دنیا کې دا یقینو چې زبد دی خپل ژوند د حساب او د کتاب د پاره دا الله سره میلاويږم الله فرمایي دغه سړی به د قیامت په ورځ باندې پبسیدار جون کی چی آغا جنتنو والا زندگی دا او لوی لویو مرتبو کی بئی او علتب میوی خوری چی دا آغی میوی دارا زڑندی کڑی شوی دی پرشتی با توائی چی خورا اسکا خب مزی سرا داستا دا اغی عمل بدل دا چی تا کم پتیر جونی کی پا دنیا کی کڑے دے او چاہتا چی عمل نامہ پا گسلاس میلاوشی نو دا بچگی وی او وائی با چی کاش ما دا زما عمل نامہ نوے را کڑے شوی او ما ته د عمل نامه په دی وجه باندې وی غسلاس باندې میلاو شول چې زما په دنیا کې دا یقین نو چې زبد الله سره د حساب د پاره میلاويږم او دا خبره ما نه به جاندل چې حساب په کې لا شي نو الله به وی چې ونی سیدی انسان لرانو وی تړی
او پا اویا گز زنزیری کی بن پا بن بانی اوپوئی زکا دا هغه انسانو چې پلی الله باندې ایمان نه راوړو په دې آیتونو کې مونږ ته د آخرت یو منظر ذکر کړي او د آخرت دغه منظر د حساب او د کتاب منظر پیش کړي د هغې نه لومبې چې کما عمل نامه انسان ته میلاویږي اعمال نامه دا د دنیوي د ژوند د تیرولو ریکارډ دی چې هر یو انسان کا غواړي او کنه غواړي خود د ژوند یو کتاب لیکل کیږي دغه انسان په دې دنیوي ژوند کې د خپل زندګۍ او مصنف او اتر دې چې دا د ځان د دې ژوند یو کتاب لیکي موږ تاسو هر یو انسان دا د یو کتاب لیکونکی دی دا یو مصنف دی څنګه چې په دې کتاب کې پاڼې نو دغه شان د دې ژوند هم یو پاڼه شته او د ژوند یو پاڼه دا ورځي یو طرف دی او بل پاڼې دا بل طرف د شپه ده هر ورځ یو انسان سبا کی او دانور راوخیږي نو د دل ژوند یو پاڼه راواوړي او چې سبا له بیا نور راوخیږي نو بل پاڼه واوړي او د هر ورځې نور چې راخیږي نو دا د انسان د ژوند یو پاڼه اړوي اوس د خواخه دا چې دی په دې کې څه لیکي خو دی د خپل ژوند یو مصنف دی یو کتاب لیکي نو چې سحر نور راوختو نو دا د ژوند یو پاڼه واوړېدله او دا نور چې راوخیږي نو په دې باندې یو فرشته مقرر د هغه اعلان وکړي आवाज وکي او هغه आवाज ادا ده چې من استطاع منکم ان يعمل الخير پتاسو کی چې د چا طاقت عید عمل کولو نو فليعمل الخير نو پکار دادا چې دا سړی ګورې نن ښه عمل وکي ولی زکا چې فإني لم أكرر با ابدا زب دوباره به چرته را نشم نن چې کوم ورځ تیره شوه تر قیامت پورې بیا نه راځي لہذا تا ته میلاو شوله نو تو په دې کې د الله عبادت او بندگی وکړه او ښه عمل پکې وکړه ځکه چې د دې ښه عمل لپاره د انسان دنیا ته راغلی دی چې دی په دې کې ښه عمل وکړي نو د دې دنیا دا ژوند د دې ښه عمل لپاره دی چې دا انسان په دې دنیا کې دا ښه عمل وکړي د دې لپاره چې د آخرت زندگی مزیدار شي نو نور آواز کوي پتاسو کی چې د چا طاقت وي د عمل کولو نو دې انسان د پاره پکار دادی چې د خپل عمل په دې کې ښه عمل وکړي او دا ښه عمل لدی لپاره وکړي چې آخرت یې مزیدار شي ځکه چې د دې دنیا دا ژوند دا د عمل لپاره دی
پدې کې انسان خپل آخرت مزیدار کوي او دې خپل عمل نامه دالی کی نو چې یو لمحه د انسان د پاره ډیره ضروری ده نو چې چا خپل عمل نامه صحیح کړل او د دې ریکارډ صحیح تیار کو نو د دې انسان د دنیا ژوند هم او د آخرت زندگی هم دا دوانه د کامیابو سره مخامخ شي په عمل نامه کې نیک عملونه کول د آخرت د ژوند کامیابی ده ځکه چې د آخرت ورځ راشي نو د دې انسان سره چې حساب او کتاب کیږي نو هغه به د دې عمل په نتیجه کې چې هغه د اعمال نامو چې کله انسان ژوندې نو په د باندې فرشتي مقرري او د عمل لیکي کله چې انسان وفات شي نو د فرشتي د عمل نامه راوالي او باغی باندې د او د پلار نوم ولیکي او دا ریکارډ مرتب کینو پدی پرانا کې وسره بیا الله حساب کتاب کې نو چې د قیامت ورشي نو دا عمل نامه بدی انسان ته ملاوي اوس دا د دنیا د ژوند اگر ریکارډ دی چې دلته را پیښ شوی دی مخکې نو چې د چا عمل مزیدار دی او خپل عمل نامه مزیدار لیکلی ده نو چې کله دته دا میلاویږي نو د دې ښه عمل نامې نښه دا ده چې دا به په ښي لاس میلاو شي او چاته چې عمل نامه په ګس لاس میلاو شي نو دا د دې خبرې نښه ده چې د عمل نامه دا خرابه ده نو چې چا د عمل نامه په ښي لاس میلاو شي نو دته به ډومبې پته ولګي چې زپاس یما نو چې څنګه عمل نامه په ښي لاس میلاو شي نو دې به چغې شروع کی आवाज به وکړي چې ها اقرؤوا کتابیه اے زما خپلوانو رشتہ دارو تعلقدارو دوستانو راشي زما عمل نامه اولولئ راشي د دې دا اولولئ ځکه اولولئ چې ما ته عمل نامه په ښي لاس میلاو شو اولی راته میلاو شو انی ظننت انی ملاق حسابیه زما په دنیا کې دا یقین او چې زبد حساب او د کتاب د پاره د خپل الله سره ملاویږم دا هغه یقین دی دا هغه ایمانو دا هغه عقیده وا دا هغه سوچو چې زب یو ځلې د خپل الله سره د حساب او د کتاب د پاره ملاویږم هغه برا یادې دو نو ما به بیا د الله عبادتونه کول دا نافرمانونه به ځان بچ کو د الله او د رسول د احکاماتو مطابق به ژوند تیرو نو دا انسان دا با आवाज کوي بدغه ورس چې خلق راشي زما عمل نامه ولولئ ولی زما په دنیا کې دا یقین او چې زبد الله سره میلاویږم نو چې د الله سره میلاویږم نو په دې خبرې او په دې یوې عقیدې په وجه ما نیک عملونه کړیو د نافرمانی نه مې ځان ساتلو نو اوس ما د عمل نامه په ښي لاس میلاو شي الله وی فهو فی عیشة راضیه چاته چې عمل نامه په ښي لاس میلاو شو د زندگی دا به د عیش او د عشرت دا به خوشحاله ژوند تیری دی به راضي د الله نه په داسې ژوند کې به وي چې د الله نه رضا او الله به
د الله نه به دی خوشحاله وي او راضي به هغه ژوند څه شی دی فی جنت عالیه په جنتونو اوچتو کې به وي هغه جنت قطوفها دانیه چې د هغې میوې دا به رانږدې کړی شوي راځوړندې به وي خطل به پسې نه وي بلکې هغه به ورته رانږدې کړلی شي الله به ورته وایي چې کولو واشربو هنیئا اے جنتیانو خوراکونه م کوئ اے جنتیانو څښاک م کوئ خورئ او څکئ هنیئا په مزې سره ښه په مزو سره خوراکونه او څښاک کوئ بما اسلفتم فی الایام الخالیه دا هغه عملونو په وجه باندې چې تاسو په تیر ژوند کې کړیو په دنیا کې دا د هغې بدله ده تاسو د دنیا په ژوند کې چې کوم څه کړیو نو دا د هغې په وجه تاسو ته میلاو شو نو ښي طرف والا چاته چې عملنامه په ښه لاس میلاو شوه نو بس هغه سړی جنتي دی هغه په عیش او عشرت کې دی هغه په خوراکونو او په انعاماتو کې دی د الله د طرف نه اوس د دې په مقابله کې بل سړی دی حساب کتاب شروع شوی نه دی خو د الله مخې ته به ورځي عملنامې به ویشلی شي چې ولکه لکه د ژوند ریکارډ دی والا نو ځینې خلک به داسې وي چې هغه داخل لاس به ور اوږد کېږي نو د ده دا لاس به نه اوږد کېږي فرشتې به هم دته د ده عملنامه نه ورکوي دته به ووایي چې ګس لاس راکړه ګس لاس به مخامخ فرشتې ته نه شي ورکولی بلکې د ده دا خېټه به سوری کي داسې لاس به ورته شاته وباسي عملنامه به ورته د شا طرف نه میلاو شي فاما من اوتی کتابه بشماله چاته چې عملنامه په کس لاس میلاو شو دی انسان ته به پته ولګي چې زما عملنامه ریکارډ دا ټیک نه دی زه پیل کېږم نو په یقولو دا سړی به ووایي دغه ځای کې به ارمان وکړي چې لم اوت کتابیه کاش چې ما ته زما د عملنامه نه وی راکړی شوي ځکه نه وی راکړی شوي چې زه په دنیا کې هغه سړی وما چې ولم ادري ما حسابیه ما دا خبره نه پیژانده چې حساب پکې لږ شي ما نه منودو د آخرت حساب د دې دپاره تیاری ما نه کوو نو دې سړی به وایي چې ولم ادري ما حسابیه چې ما دا پته نه وه ما ته چې حساب څه شی دی چې د هغې لپاره مې کار کړی ما مطلب دا و چې مړه دا حسابونه کتابونه نشته ژوند د مزو نوم دی واخله او بیا اخوایش هم نشته ځکه چې آخرت مې نه منودو ولم ادري ما حسابیه نو دا سړی به ارمان وکړي وایي به چې الله یو پیر خو دې مړ کړی ومه دا بېرته دې سره را ژوندی کړم یا لیتها کانت القاضیه هی افسوس دی ما لره کاش چې زما دا مرګ دا زما دپاره فیصله شوې وې بېرته نه وی را پاڅېدلی او حقه مرګ چې کوم راته په دنیا کې میلاو شوی په هغې مرګ باندې ایسته کې مړ پروت وی خو سړی خو ورې کېږي نه دنیا کې مړ شي نو آخرت ته لاړې آخرت کې به را پاسې خو دا به وایي چې یاره زاړو را پاسېدلی نه دی یا لیتها کانت القاضیه کاش چې زما دا مرګ زما دپاره فیصله شوی وي ولې زه پیل شومه
عمل نامه راته په کس لاس میلاو شو ذکر راته میلاو شو چې ما حساب نه پیژاندو تیارې مې راغی لپاره نه کوو نو چې دا آوازونه شروع کی دا انسان خبرې به کوي چې یا الله مرګ راله راولې یا الله چې عمل نامه نه وی میلاو شوي بیا به وایي چې ما ته پته د حساب نه وه او بیا به ووایي اخوا به وګوري دې خوا به وګوري هېڅوک به د خوا ته نه نو آواز به وکړي چې ما اغنا عني مالیا ما خو په دنیا کې ډېر مالونه جمع کړي د هغې د وجې نه مې عمل نامه خرابه شوې ده او حرام او د حلالو تمیز مې نه کوو خپل عمل نامه مې ګنده کړې ده نو ما اغنا عني مالیا زما مال خو ماله هېڅ پیدا را نه کړه زه د اور ناړو بچ نه کړم بیا به وایي هلک عني سلطانیا زما دبدبا او غلبا او کونسلري او ناظمي او وزارتونه لاړل هلاک هم ختم شو څوک راته نه ناظم شي وایي څوک راته نه MBA شي وایي نه راته څوک منسټر وایي نه راته څوک پلانې نوم وایي څوک راته پلانې هم نه وایي خلک رانه وایي خواله نه راځي هلک عني سلطانیا زما دبدبا او غلبا هم ختم شوله نو دې به دا خبرې کوي الله به وایي چوپ ته څوک یې چې دا خبرې کوي ستا څه کار دی چې دلته ریزنینګ دې شروع کړی دلته اوس تقریرونه مه کوه الله به حکم وکړي چې فخذوه دا سړی ونیسئ نو چې الله اعلان وکړي چې وینیسئ نو دا ټول پرشتي نه یوازې چې جمله مخلوقات الله پیدا کړی دي دا ټول په در امنډ کې بیا به الله سپیشلی پرشتو ته وایي دا سړی ونیسئ هغه به ونیسي الله به ورته وایي چې فغلوه وی تړئ ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا او دا د جهنم او یا گز زنجیر دی پدی کې دا سړی وپوي بن په بن وپوي سلک پویلو ته وي چې په یو ځای کې دا زنجیر ورننه باسي او بل ځای کې راو باسي په بل ځای کې زنجیر ورننه باسي بل ځای کې راو باسي دا سړی بن په بن باندې وتړي الله به وایي ثم الجحیم صلوا وسې جهنم ته پړ مخې ور واچو چې قصه ختم شي ولې ختم شي دې سړي څه چل کړو انه کان لا یؤمن بالله العظیم د پلی الله ایمان نه راوړو ولا يحض على طعام المسكين او د مسکین په خوراک باندې خلک نه ورته ځول د مسکین غم ور سره نو نه د حقوق الله خیال ساتلې نه د حقوق العباد خیال ساتلې ویني چې یو جهنم ته ورواچ دا د اخرت هغه منظر دا هغه عمل نامه چې انسان ته په اخرت کې ملاوي نو چې زما اوس عمل نامه سٹارټ تا او پدې کې پرشتي لیکل کوي ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون الله یې پتا سو مې نگرانان مقرر کړی دي او هغه ته هر هغه معلوم دي چې تاسو یې کوي نو د عزتمن لیکونه کې دي تاسو عمل نامه تیاری نو چې ریکارډم تیاریږي نو خ ریکارډ تیار کوي عمل خو کوي نو ریکارډ به مزیداری دا هی وجه دا ده چې د قیامت ورشي ووضع الكتاب عمل نامه به کې خودل شي نو چې مخې ته کتاب کې خودل شو انسان ته د خپل دنیوي ژوند
ریکارډ دار آیات شي. الله وی چې کوم سړی مجرم دی ګناهونه کړی دي فتر المجرمین نو تب مجرم انسان وینه مشفقین مما فيه چې په دبانې بداسي لړزان راغلی رپ رپندې به راغلی زړه درځيږي دا ټول بدن دا به د یری نه ډکی د صد وجنه مما فيه دا هر هغه ګناه د وجنه چې کومه پر عمل نامه کې کړی دا د خپل د دنیا ژوند را یاد شي. ما خو فلمونه کتلې ما خو ټول عمر ډرامې کتلې ما خو ټول عمر بغتې ویلې دي ما خو ټول عمر دا چې دینو کنسلې کړې دي دې سړي ته خپل ژوند را یاد شي چې زغه د ژوند اکثریت په یې سکه ما د الله بغاوت کړه په د باندې ولړزان راشي دا هغه عمل نامې د وجنه چې کم پکې دسلی کلی دی او ریکارډ کړي لري نو وای با یقولون دا مجرمان بوي ګناګاران یا ویلتنا هی افسوس دې مونږ لرا په مونږ باندې هلاکت ته چې استګي غرق شي وي نو خبر ولی مال هذا الكتاب زما د دې عمل نامې د پاره څه شوی دي دا څنګه کتاب دی دا څنګه عمل نامه ده دا څنګه ریکارډ دی چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها چې نو وړه خبره پریږدي نه غټه پریږدي مگر دا ټولې راجمع کړي دي دلته راوړي دي. د انسان د ذره په مقدار عمل دا د ریکارډ نه بار کې دی نشي. الله فرمای فمن يعمل مثقال ذره شر يره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره چا چې د ذره په مقدار باندې خامل کړي نو دی به ویني او که خراب عمل کړي هغه به ویني. نو ذره چی شي دی ذره چې بار د انور د شعاع نه وځي او پای کې هغه داسې کچی کچی ذره ښکاری داسې یو کیرلواله شي پای کې واړه واړه ذرات دې ته ذره وي د دې په مقدار دی عمل کړي دا به ویني د اخرت په ورځ باندې. نو دا سړی به دغه تقریر شروع کی وای چې یا الله زما د عمل نامې له څه شوي دي چې نه کچه خبره بریدي نه غټه بریدي مگر ټولي خبرې را جمع کړي دي. الله وی ووجدوا ما عملوا حاضرا دی خلکو چې سم کړي دي چې کمی او کارې کړي دي دا ټول بزان ته حاضر بیا مومي. نو چې حاضر دی بیا مونته نو چې چا عمل کړي به خوشاله شي او چې چا خراب کړي دی نو هغه به ارمانو کې وای به چې کاش زما او زما د عمل نامې په مینس کې امدن بعیدا یو لوی فاصله وی لري زمانه وی زپ یو ځای کې او زما عمل په بل ځای کې ځکه چې دلته را سنځدي د ریکارډ برالي نو زما ریکارډ خو به خرابي دا سړی به ارمان کوي چې کاش زما د عمل او زما په مینس کې یو لوی فاصله وی نو څومره بخل. الله وی ووجدوا ما عملوا دا خلق به بیا مومي هر هغه څه عملو چې دوی کړی دي حاضر ولا يظلم ربك احدا الله ظلم نه کوي به هیڅ باندې. څنګه ظلم نه کوي چې عمل خراب لکړي او سزا ول ډیر ورکی الله دا ظلم نه کوي یا ښه عمل ډیر کړي او ثواب ول لګورکی الله دا ظلم بچا باندې نه کوي. د دنه عمل نامې د ریکارډ مطابق ودته ثواب دا به ملاوي
لہذا دنیا دا ژوند تو یو پنوم یو سړی یوازې نه بلکې ته یو مصنف ته یو اتر چې ته یو کتاب لیکي لګیای او کته غواړي او کنه غواړي ته کتاب لیکي هغه دی کتاب ستا د ژوند د بدن د اندامونو دا اعمال لی سترګو کتل د غوږونو اورېدل د خولې خبرې د لاس رانیول د خپو تلل دا ټول ولیکلی شو ستا کتاب تیار شي ته مړ شي ته ستا د پلار نوم پې ولیکلی شي د دې عمل د دې کتاب په رڼا کې ته به د الله دربار ته حاضرېږي څنګه به حاضرېږي ون ټو ون ملاقات به ستا د الله سره کېږي الله به په کرسۍ باندې ناست هر سړي سره خپل عمل نامه الله ته به دشي پیش کوي لکه شاګرد چې خپل استاد ته کاپي پیش کوي الله به د عمل نامه راوالي الله به پاڼې اړوي اصابي حساب یسیر دا دی چې الله سي پاڼې واړولې او ته لکه ځه جنت خو که الله پاڼې اړولې او په یو ځګي کې الله ګوته کېښوده چې دا کار دی ولې کړی دی نو پوهه دا شي چې دا سړی غرق شي ځکه د دې سړي سره د الله په مخ کې او په دربار کې د ولې جواب نشته لہذا په دنیا کې په دې خپل عملونو عملنامه کې هر هغه کار کول پکار دی چې هغه د ولې ذریعہ نه جوړیږي ګوره او د ولی ذریعہ کم کار دی هر ګناه هر د پیغمبر د احکاماتو د شریعت خلاف ورزي کول نو ژوند حساس دی یو پیری دی هر ورځ نور आवाज کوي من استطاع منکم الخير من استطاع منکم ان يعمل پتاسو کی چې د چا طاقت دی چې عمل وکي نو اے انسانانو فليعمل الخير خیر وکا عمل وکا ولی فإني لم أكرر ابدا زبیا ناراضم بس چې نن ورځ لاړه بیا دوباره دا نه میلاوي یو پیری میلاو شو عمل پکې تکې کستا خوخه ده او که خوخه نه ده نو ښه عمل وکړه د خراب نه ځان وساته د دې لپاره چې زما ستا آخرت ژوند مزیدار شي نو پرهیز کوئ نو په جیمې کې په سهار مونځ کې څوک نه وي ولې یاره یخني ده په تک که سره غرمه کې او په ګرمۍ کې سړی په جومات کې نه وي ولې یاره ګرمي ده په جمع کې د سهار مونځ له سړی نه راځي ولې شپه اوږده ده خو یخني ده په اوړي کې سړی د سهار مونځ له نه راځي ولې یاره چې شپه لنډه ده او ګرمي ده چې په جمع کې د یخنۍ د لاسه مونځ له رانلې او په اوړي کې د ګرمۍ د لاسه مونځ له رانلې میاش رانلې دوه رانلې کال رانلې 15 کاله او 40 کاله دې تیر کړل غټ شوي خو عمل نیک والا نه شوي نو د سحر په مونځ کې بالکل ته غیر حاضري مسلسل نو لاړې ژوند دې خراب شي آخرت دې برباد شي ستا په عمل نامه کې د سحر مونځ په جمعات کې په جمع نه دی او یو کال نو لس شل او 13 کاله نو تب الله ته څه وي چې الله ما وبخي او مال د عمل نامه په خیل اشراک دا غي د پاره بیدارې دل 24 घंटे 1440 منټونه 86400 سکندونه د په 24 غنټو کې دي دا 86400 سکندونه زما استاد جون په ونه باندې گزار هغه ټک ټک आवाज دی چې تاسو بار بار وای د دې لپاره چې ترا بیدار شي او چې به امر بیدار نشي
او وی چې یاره په جمعې کې مې یخني کېږي وړي کې به منځونه شروع کړم او چې وړی راغی یاره ګرمي ده شپې لنډې دي په اوږدو شپو کې به پاسم دغه شان به د ژوند لاړ شي او ته به لاړ شي خو بیا به چغې وې واپسې به نه وي د هغې دپاره د دنیا دا ژوند د خپل آخرت د کامیابۍ دپاره د ټولو فرایضو واجباتو سننو نوافلو خیال وساتو الله رب العزت موږ له په دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم